أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. مخکینی آیاتونو کې قرآن کریم قیامت پورې ټول خلقو ته غیردونو ته چیلنج ورکو که تاسو چرته شک کوئ چې دا قرآن کریم د الله کلام نه دی او د الله طرف نه دی راغلی نو تاسو د دې یو مثل پیش کړئ. هیڅ چا در اوسه پورې نه مثل پیش کړی دی او نه به در قیامت پورې پیش کړي. دا د نبي علیه السلام ژوندۍ معجزه ده او غټه معجزه ده. نن آیات مبارک کې الله فرمایي فإن لم تفعلوا که چېرته تاسو دا کار ونه کړو ولن تفعلوا تاسو هیڅ چېرې هرګز نشئ کولی دا کار، یعنې تاسو د قرآن کریم مثل نشئ پیش کولی. ولن تفعلوا او هیڅ چېرې نشئ پیش کولی، هرګز یې نشئ پیش کولی، نشئ راوړی. تاسو چې د دې نه عاجزه یې او دا کار نشئ کولی بیا تاسو ولې نه منئ؟ فاتقوا النار التي تاسو ځان بچ کئ، ویریږئ د اور هغې نه. فاتقوا ویریږئ النار اور التي هغه وقودها الناس چې خشاک د هغې خلق دی والحجارة کاڼي ګټې کاڼي اعدت تیار کړی شوی دا اور للکافرین د پاره د کافرانو. یعنې که تاسو قرآن کریم مثل نه پیش کولی شئ نه به یې پیش کوئ. تاسو د دې نه عاجزه یې، کمزور یې. ځکه مخکینی آیات کې الله فرمایل تاسو ودعوا شهداءکم، تاسو خپل مددګاران نه وغواړئ چې څومره ستاسو مددګاران دي من دون الله سوا د الله نه. که ستاسو بوتان دي، که ستاسو مشران دي، که شیطانان دي، چې څومره تاسو ځان خدایان جوړ کړي ټولو امداد طلب کوئ، استغاثت یې وکئ او تاسو د الله د کلام مثل پیش کئ، پیش یې نه کړو. الله ته فرمایي فإن لم تفعلوا که چېرې تاسو ونه کړو دا کار او که چېرته ونه کړئ تاسو دا کار ولن تفعلوا تاسو به هېڅ چېرې ونه کړه شئ دې لره. فاتقوا النار التي تاسو ویریږئ د اور هغې نه دوزخ ته مراد دی وقودها الناس خشاک د هغې خلق دی والحجاره او کاڼي. د کاڼو نه کم کاڼي مراد دي نو دې کې دوه قولونه دي. یو قول خدا دی چې هغه کاڼه ته مراد دي دا یو توره ګټه ده او دا ویلې کېږي په اور کې او د دغې ګټې په وجه باندې دا اور توریږي او تیزیږي او ګرمیږي. او بل قول دا دی راجح چې د دې نه هغه ګټې مراد دي کم چې بوتان دي، کم چې کافرانو ځان نه بوتان جوړ کړي د ګټو نه، د کاڼو نه کاڼي او ګټې تراش کړې وي او د هغې نه بوتان جوړ کړي وو. نو هغه بوتان به هم دوی سره جهنم ته یو ځای ځي چې دوی او دغه بوتان یو ځای په اور کې سوځېږي
بیا ورته الله وایي تاسو اوس امداد وغواړئ که نه تاسو په دنیا کې ځان خدایان جوړ کړي اوس تاسو امداد وکړي هغه هم سوځېږئ تاسو هم سوځېږئ د هغوی د افسوس دپاره او د هغوی د خفګان دپاره او د هغوی د حسرت دپاره د هغوی د سپکاوي دپاره چې تاسو دغه ګټو عبادت کوو نو هغه هم دغه اور کې تاسو هم اور کې نو مراد یا بوتان ني یا قسمه توره ګټه ده ویلې کېږي اعدت تیار کړی شوی دا اور للکافرین دپاره د کافرانو د دې ځای پورې هغه ذکر د کافرانو وشو دا دوه آیاتونه چې تیر شو دا د کافرانو باره کې او الله پاک پکې د دوزخ او د جهنم ذکر وکړو او د یری وعید بیان کو د کافرانو دپاره نو دا د قرآن کریم طریقه کار د اصول دی او یو ترتیب دی چې کله الله رب العزت د دوزخ ذکر وکړي نو پسې ورپسې د جنت ذکر بیا فرمایي چې دا اعدت للکافرین دې سره د خلکو ویریږي د مسلمان په زړه کې هم ترک شي چې دا د کافرانو دپاره خو دا اور تیار دی خو داسې نه زه ورته چېرته لاړ شم زما اخره خاتمه په کفر نه شي ویریږي نو ورپسې ذکر الله پاک د جنت شروع کړي چې کم مسلمانان دي د هغوی دپاره څه خوشخبري ده او څه بشارت دی وبشر الذین زیره ورکه حبیب هغه کسانو ته الله پاک فرمایي ای حبیبه بې پیغمبره ذکر ته بشارت ورکه خوشخبري ورکه هغه کسانو لره آمنو چې هغوی ایمان راوړی دي مسلمانان دي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي وعملوا الصالحات معنی دا ده نیک اعمال کوي یا عمل کوي په طریقه د پیغمبره ځکه نیک اعمال خو نور خلک هم کوي یهودیان عیسایان خو هغوی په طریقه د پیغمبر نه کوي په خپله طریقه کوي نو هغوی ته څه نه میلاویږي وعاملو الصالحات په عمل د کار عمل کوي په طریقه د پیغمبر ان لهم بشکا دی مسلمانانو د پاره کم خلک چې نیک عمل کوي په طریقه د پیغمبر بشکا دوی د پاره جنات باغونه دي جنات بخشي دي باغونه دي تجری چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د باغونو د هغې نه ولې یا لاندې د هغې نه ولې او نهرونه کم باغ کې چې نهر وي وله وي لښتې وي دغه باغ ډېر ښایسته ښکاري د کمو ونو په یخ کې چې اوبه بهیږي دغه ونه ډېرې مزېدارې ښکاري نو دا د مسلمان دپاره خوشخبري ده څوک نیک اعمال کې د هغوی دپاره دا صله ده بدله ده جنات باغونه تجري چې بهیږي به من تحت الانهار لاندې د هغې نه والي او نهرونه په سورې محمد کې شپږشتمه سپاره کې د دې نهرونو ذکر راغلی دی دا څلور قسمه نهرونه دي د ګابین دی د پیو دی د شرابو دی او د پاکو اوبو دی دا نهرونه به څنګه وي دا به زمونږ د دنیا د نهرونو په شان دي داسې وي ځای به ولې کانستی او داسې ځننه په لښتي کې به دا اوبه تلي وایي نه تفاسیر راغسې دي چې دا نهرونه به په ځمکه باندې هوار بهیږي لکه څنګه چې په پیپ د شیشې پیپ وي او په دې شیشې به د پیپ کې دننه دا اوبه بهیږي نو به ښکاري خو به دې اخوا دیخوا نه وځي او ښکلې پړقنده پکې ښکاري دغه شان به دغه اوبه به دې الله په حکم باندې په ځمکه له پاسه بهیږي دا به اخوا دیخوا نه ځي خورېږي به نه به سیده به روان وي او په دې اوبو کې دننه کومه خټه چې ده لکه اوبو کې دننه لهې خټه جمع کېږي که نه د جنت د اوبو کې کومه لهې خټه هغه به مشک عنبر وي خوشبودار دا به څښا کېږي نه دا به ترویږي نه او چې سیلې والوځي هغې سره به دا نه ده دکې جنت کې سیلی چې ده ټول هغه مشک عنبر دی او خوشبوداره هوا ده نو دا صفا اوبو د شرابو د ګبینانو او د پیو نهرونه دا به بهیږي
کلما هر کله رزقو چې رزق ورکړی شي مسلمانانو ته منها د جنتنا من ثمرات د دې د جنت د دې د میوونه د جنت د میوونه رزقا میوه رزق قالوا نوای بدا جنتیان هذا الذي دا هغه رزق ته دا هغه میوه ده دا هغه فروټ دی رزقنا چې راکړی شوی مونږ ته من قبل مخکې په دنیا کې کله چې جنتیانو ته دغه انارونه او انګور او کجوري او کیلې او قسمه فروټ دا میوې دا چې کله پیش کړی شي دا والې ستاسو دا وخورئ نو جنتیان به وګوري چې دا خو مال هغه میوې دي کوم چې په دنیا کې مونږ الله راکولې مفسرین وایي چې دا په شکل د دنیا د میوو په شان دي ځکه دي چې یار دا انسان یو څه لیدلی نه که نه نو دغه څیز بیا هغې دغه کوي دا معلومات کوي دا څه شی دی د خوراک څیز دی د کېښودو دی دوایي ده ځکه مخکې نه ورته پته نه وي که نه دا دانه خو ده خو دا دانه د څه شي ده نو ځکه ولا الله پاک د دنیا د میوو د شکل په شان دی په شکل باندې میوه ورکوي دسه ماڼه به یو دسه به امرود وي او دسه به کور وي او دسه به انار وي او په دغه قسم باندې کیله و شکل به د دنیا د میوو په شانتې وي خو د دې نه به ډېرې بهترین وي ووتو به متشابهه او ورکولی به شي دوی ته متشابه همرنګه یعنې ورکولی به شي دوی ته دا میوې متشابها همرنګ څه معنی ده یعنې شکل به د دنیا د میوو په شانتې وي خوند به یې بدل وي کله چې جنتیان دا میوه وسکي خوند خو د ده ډېر بدل دی د دنیا میوې خو نقل دی د جنت د میوو په مقابله کې د دنیا میوې هغسې نقل دی هسې مجاز دی او د جنت میوې اصل دی د جنت فروټ هغه اصل دی صرف شکل به د په شانتې وي چې دی و چې او دا هغه میوه ده کوم چې په دنیا کې وه د خوراک څیز دی که نه ته چې کله خولې ته کې وخوري نو خوند به ډېر زیات بدل وي ډېر زیات خوږې به وي ښایسته به وي او د دنیا میوې خو داسې وي چې ټیم پې تېر شي نو کله څښا شي چینجي پکې وشي د جنت په میوه کې به چینجي نه کېږي څښا کېږي به نه د جنت میوې په دې کې به هډوکې نه وي د جنت په میوو کې به غنې نه وي د غنو نه ته ځانه میوه را شو کې بیرو به شي د جنت میوې چې دي هغه به ختمېږي نه سورة الواقعه کې الله فرمایي وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة فرش مرفوعة جنت کې به قالینونه غوړېدلي وي او مشکو ډېرې به وي او د سرو زرو تختونه او کرسۍ دا به پرتې وي او د جنت میوې چې دي دا به څومره ته شو کې دومره به زیاتېږي ته چې یو میوه کم ځای وشو کې هلته به بله میوه ولګي د دنیا میوې خو به په موسم وي یو پیر د شلتالو خو باندې الو چې وشو کوله بیا به کال انتظار کې کال له به په هغه ورځ باندې دوباره میوې ته صبر کې جنت کې به داسې نه وي خزان به نه راځي خفګان به نه راځي اوړی ژمی به پکې نه وي یو موسم به وي ځواني به پکې عمر نه وي بوډاوالی به پکې نه وي بیماري به پکې نه وي مرګ به پکې نه وي خفګان به پکې نه وي مصیبت به پکې نه وي افت به پکې نه وي د هر څه نه پاکه زندګي ده د مزو ژوند دی د مزو او دې جنتیانو به هر قسمه میوې ورکولی شي دوی به وغواړي چې پلانکۍ میوه به د حاضره شي داسې دا ګنګوچې به په دې لاندې را ځوړند شوي وي ته چې کم یو دانه خوري هره دانه به درته اواز کوي چې راځه ما وخوره مرغۍ به وي په هوا به الوځي چې کومه مرغۍ د ده خوښه شي دی تمنا وکړي هغه مرغۍ به د ده په مخ کې ورته شي داسې په هوا کې او د ده په خوله کې به راشي دی به صرف خوند وایي بس دی به نور تکلیف نه کوي چې وواله او لینده واله اوس یې وواله بیا دې باڼې دا به پکې نه وي ډایرکټ په خپله حلالی شي او د ده خولې له به راشي دومره دغه به پکې نه وي د خو واړه اکثر مردارې وخوري خاوتو به متشابهه ورکولی به شوي د متشابه معنا هم دغه ده چې رنګ به د دنیا د میوو په شانتې وي خوند به بدل وي خوند به ډېر زیات عجیب وي ډېر زیات بهترین خوند به وي
تروي بنوي ترخي بنوي کچه بنوي چنجي به بکې نه وي هیڅ قسمه عیب به بکې نه وي د عیب نه بالکل پاکې میوې به ښایسته خوشبودارې ګندګي به بکې نه وي ولهم د مؤمنانو دپاره د مسلمانانو دپاره فیها په جنت کې ازواج بیبیانې مطهرة پاکې بیبیانې خو په دنیا کې هم وي خو الله پاک د آخرت د بیبیانو ذکر کوي مطهرة قید لګوي چې دا به پاکې بیبیانې وي پاکې څه مطلب دنیا کې بیبیانو ته هر قسم بیماری راځي ماواره بیماری ورته راځي نفاس ورته راځي سلیختي چې ورته موږ وایو دغه شان نور دنیا بیمارانې پرې راځي او کمې دا ظاهري کمې دا پوزو دا کڼي او دا ګندګیانې او سپږي او دا هیڅ د دې هر څه نه به دا بیبیانې پاکي مطهرة قید الله پاک ولګو بالکل پاکې بیبیانې بیماریانې نه جوړیانې نه بد اخلاقي به پکې نه وي بالکل خوش اخلاقه ښایسته رنګ واله ستا چې دنیا کې کومه بیبي ده دا به په آخرت به بیبیانو باندې مشره وي سرداره به وي دا به الله د هغه ټولو نه ښایسته جوړه کړي الله ته څه ګران نه دي دا به د ټولو نه ښایسته وي دې کې به هېڅ عیب هم نه وي بالکل که چېرته په دنیا کې بیبي دې بد اخلاقه وي بد کرداره وي هلته به دا بالکل با اخلاقه وي که دا رنګ نه ښایسته نه وي هلته به بالکل به رنګ په ډول هېڅ قسمه دنیا کې بیبي هغه بچي راوړي په قیامت کې بیا بچي نشته په جنت کې بچي راوړه بکې نشته بالکل صرف د خوشحالو هغه ژوند دی ولهم ستاسو دپاره فیها په دې کې جنت کې ازواج بیبیانې مطهرة پاکې وهم دوی دا متقیان پرهیزګاران مؤمنان فیها په دې جنت کې خالدون همیشه به وي وَإِن كُنتُمْ کچره تاسو فی ریب په شک کې مما دا غستنا نزلنا چې مونږ نازل کړي علی عبدنا په خپل بنده باندې فاتو تاسو راوړئ بصورت یو صورت من مثلی په شان د قرآن کریم کې ودعوا راوغواړئ شهداکم خپل مددګارانو من دون الله ما سوا د الله نه ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتونی یئ فإن لم تفعلوا کچره تاسو ونکو دا کار ولن تفعلوا تاسو هیڅ چرې نشئ کولی هرګز نشئ کولی دې کار لره د قرآن کریم مثل نشئ راوړی فاتقوا النار التي نو تاسو ویرېږئ د اور هغې نه وقودها الناس چې خشاک د هغې خلق دی والحجارة او کاڼي دي اعدت تیار کړی شوي للکافرین دپاره د کافرانو وبشر الذین خوشخبري او بشارت ورکړه حبیب هغه کسانو لره امنو چې هغوی ایمان راوړی وعمل الصالحات نیک اعمال کوي په طریقه د پیغمبر ان لهم بشک دې متقیانو دپاره جنتونه باغونه د جرې بهیږي به من تحت لاندې الانهار نهرونو د هغې نه کلما هر کله رزقو چې رزق ورکړی شي منها د هغې نه د جنتیانو ته من ثمرة رزقا د میوو د هغې نه رزق قالوا وایي به دا جنتیان هذا الذي د هغه رزق دی رزقنا چې راکړی شوی مونږ ته من قبل مخکې په دنیا کې ووتو به ورکوله به شي دوی ته متشابها هم رنګ ولهم دوی دپاره فیها په دې کې ازواج بیبیانې مطهرة پاکې وهم فیها خالدون دوی به په دې کې همیشه وي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رب سپنا برابر پټې دغه کې پټې وانډه